بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو بینوالو، راغلی ما یونین کونسل درشخې ته ویلیج کونسل مندن کلی دی او تقریبا د دې باسخیل نه 1.5-2 کیلومتره په فاصله کې په ډیر ولړ ځای باندې پروت دی. په دې کور کې اور لګېدلی دی، پته نه لګي چې دا اور د څه د وجې لګېدلی دی. ډېر کافي نقصان یې کړی دی. د کیمرې په دې سترګه تاسو کتل. د کور مالک ولاړ دی، دوی نه لږه پوښتنه کوو چې دا اور په څه وجه ولګ او نقصان یې څومره شوی دی او بیا دې ته کوم خلک دی چې هغه دلته کې راغلي دي امدادي کاروایي کړې ده. د کور مالک موجود دی، د هغه نه لږه پوښتنه کوو. السلام علیکم جی. زما ګلزاده نوم دی او نامعلومه ټیم کې شوی ده که نه. مونږ کورونو کې یو تن نارینه نه و او زنانه یو دوه درې وې، خو هغه پسې هاخوا دي. دا کور لکه خوشی و او نامعلومه کار شوی دی. مونږ ته پته نشته چې څه نه وشو. او بس هر څه پکې سوي دي، صرف انسانان بچ دي او نور چې څه دي غونډ سوي دي. دا 4 کمرې کور 3 سوی دی، یو بچ دی. یاره نسخان جو ډېر شوی دی چې ته ووایم نو ډېر شوی د کروړونو شوی دی. نو ځکه چې نن سبا یوه کمره آبادی نو 1 लाख 2 लाख 3 लाख روپۍ پې لګي. په دغه وخت کې بیا تاسو څنګه اطلاع وشوه؟ څوک د کلي خلک؟ بس خدا د دې کلي بانډو والا خلک راغی، دوی امداد وکړو او بس الله رحم وکړو. دوی په امداد سره دغه یو کمره کور ته بچ و. نور سرکاري عمل راغلی وه، خو لار نه وه په کلي کې، لکه اشاره شوې وه، نه وه رارسېدلې نه وه لار. پټوارخانې نه سرکاري څوک دپسې راغلي؟ دا کسان جو راغلي دي که نه، سرکاري پټواري راغلي دی، دا ټول راغلي دي که نه. خو مسله داسې ده چې مونږ زه به درشي علاقې وم، مونږ 11-12 کال وکړو. 11-12 چې کوم دی نو هغوی د سرکاري علامه چې کوم دی نو مونږ د فوراً ورسېده د باسخیلې د وجې نه، د کلي د وجې نه هغه واپس شوه. مونږ ته ډېر ټلیفونونه وکړو، وروره مونږ څه نه شو کولی، په شا مونږ نه شو وړی. نو هغه کلی تنګ وه، کسه پیاده ځای پورې هم راغی. بیا چې کوم دی د هغې نه پس بیا د ما ټلیفون وکړو، تاسو ما ډېر شکرګزار یو، تاسو مونږ له دومره رالی هغه سخت وخت کې. نو مونږ دې تاسو د خدای پاک د اخر دنیا به کار کړي. بیا دا ټول قوم چې کوم راغلی دی نو په دې دګي کې مدرسه وه، تقریبا چې یو 2-3 بوجې قرآن مجیدونه پکې دي، پکې شهید شو. او مسله داسې د ټولو ماشومانو بچو جنکو پکې سبقونه وي. نو زما د حکومت نه دا خاص دی چې دا دي د دې کس سره دي داسې امداد وکړي. بیا خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان نه، بیا د احمد خان نه، بیا د عبدالله خان نه، تحسین ناظم صاحب نه. او دا د مونږ داسې مطالبه کوو چې د دې کسو نن سوره نشته دی، په سرو غرمو باندې ناسي دی، به نن په سرو غرمو باندې ناسي، د ډوډۍ رزق د غنمو د وړو چې هېڅ شی نشته. او نور د ستاسو شکرګزار یم، تاسو چې راغلي نو ستاسو ته سلام کوم. جی بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته ټول زما سلام دی. سلام نه بار از در کوم. ما ګاډی راوستی و، زه دې مندرنډ د دې علاقې چرمین یم. ګاډی مې ورته ټوک کله یو شو، زه ګاډی واپس وړی. ما عبدالله خان ګاډی راکړی چې د عبدالله خان ته به عرض وکړو چې دا ولې زه دې ذمهوار نه یم، ته ځان لار وغواړه، زه به درله لار وکړم. مونږ دا سوانه دا تاوان چې زمونږ شو، زمونږ لار نشته. دا ټول مځکې د میاګانو د پښتنو دي، د ګوجر پکې صرف کوټه یا پکې لږ زوی نه دي. دا سړی کې مونږ پکې شو که نستي، مونږ راوستي، مونږ په څه ګناهګار یو؟ دا راته ووایه چې د په دې شړ غر مې ته لار غوښتم، په دې غاړې تاسو له مونږ لار نه درکوو. ټول خلک راته یو شو په کلي کې، ویل لار نه درکوو. مونږ د حکومت ته محمود خان ته دا عرض دی، زموږ وزیر اعلی دی چې مونږ له فوراً په دې غر دغې لار راوباسي. په غره کې په کله یو کوټ مونږ نه روانو چې په دې غره کې مونږ کوټ دلته راشي، مونږ له خدای ګاډي راشي، د اور به راشي، امداد به راشي. تاسو په دې غره رالی، په دې روډ راځي، په دې ګاډي راتلی شو، موټر پې راتلی شو، بابوسي موټر پې راتلی شو. دا زمونږ حل دی. بنده موږ څه کافر یو؟ موږ مسلمانانو کلمه وایو چې لا اله الا الله محمد رسول. خدای مسلمانان په دې الله به رزق راکوي. او که موږ یې خوښ نه وو، جرا دي چې موږ د دې ځای نه وباسي، موږ له دې ځای چې تکې وګوري د مهاجرو په جان چې د دې ځای نه لاړ شو. او کور زمونږ طبیعي زمونږ شوی ده، زمونږ د کور طبیعي شوی ده، ځکه چې نن تاسو ته په خپله پته ده زنانو ته لا موږ معلومات نه شي. زنانه لا په جړا کې دي، پریاد کې دي، په خوړ کې ناستې دي، په جوارو کې که نه. او کالي د هغو څو شوی دی او روپۍ د هغو سره څو وي، موږ دا معلومات لا صحیح لا نه دی شوی. ځکه موږ هسې خپله اټکلي خبره کوو، خو دا تاسو ته په خپله دا سرکاري حکومت ولاړه ده. موږ دا عرض کوو چې دا زموږ سره حکومت اخلاص وکړي، ځکه چې دا نن طبیعي زموږ وشوه او دا طبیعي زموږ د دې روډ د لاسه وشوه چې موږ ته حکومت لګیا لپاره روډونه پخوي او په کلي کې موږ لار نه راکوي. نو موږ څه چل وکړو؟ دا چې موږ ته په کلي کې لار دا طبیعي بزنګولې کې ده. دا ګاډي سرکاري حکومت خو زموږ سره اخلاص وکړو، حکومت موږ سره نه دی کړی چې هغو نه دی کړی. بلکې دا سرکاري حقوقو کسان ناله، پټواریان ناله، دا مقامات ټوله راورسېده، امداد له راورسېده، خو څه چل وکړي که نه. نو زموږ دا تاسو ته سوال کوو
چې موږ د دې کلي دا لار وشي دا لار چې دا لار موږ ته کولاو شي دا خو باندې دي خلک دی دا نن دا طبیعي ساعت وشو موږ 10 بجې په کور کې زنانه نه وي موږ غریبان مخلوق ځان له واخه لرګي کول کلي کې لار نه راکوي واخه لرګي ځان زنانه ومتي وي د کوره د قوم نه دا ټول کلی نه راکوي دا کلي په مس کې دا تاسو نه لري تاسو خپل ولې کنه هغه دا سامان ټول شو د کور کوم سامان د غنم تاسو ولید وړولې د جوار ولید دا ټول قرباني تاسو طرف تاسو د دې کلی د خلکو او د دې کور د مالکانو خبره واورېده چې د دې د شپېتو نه تر او 1 لاک بلکې د دې نه هم زیات نقصان شوی دی او د حکومت وخت نه دغسې د نورو مالدار خلکو نه دا مطالبه کوي چې د دې سره څه نه څه مالي مرسته وکړي د بل پروګرام پورې خپرو نوي د اختر اجازت راکوي د لوی الله مامان